بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت د خپل توحید او د وحدانیت نخې ښایي او الله رب العزت په خپل ذات بابرکات باندې دلایل دا وایي. الله رب العزت فرمایي الم ترى آیا ته نه ګورې، آیا تا سوچ فکر نه دی کړی ان الله چې یقینا الله رب العزت انزل نازلوی من السماء د اسمان نه ماء اوبو لره د الله رب العزت د برنا اوبه داره نازلوي باران کوي. فاخرجنا بس راوباس به په دې سره ثمرات مختلفا ثمرات میوې په دې باران سره الله رب العزت وي موږ میوې را پیدا کوو. ثمرات میوې مختلفا الوانها چې رنگونه مختلف دي، یو د یو رنگ دی، بل د بل د سیو به یو شان رنگ وي، نو د امرود بل شان رنگ دی، د امرود به یو شان وي، د مالټې بل شان دی. رنگونه مختلف دي، خوندونه مختلف دي. الله وی ومن الجبال او د غرونو نه جدد ټوکړي دي بیض سپین. د دې غرونو نه بعضې چې دي د هغې ټوکړې تکې سپینې دي داسې ووایه، یا د غرونو نه بعضې تک سپین دي. وحمر او سره دي مختلف الوانها مختلف دي رنګونه د هغې. وغرابیب سود او وغرابیب یا داسې وایي چې په شان د کارغه سود تک سره دي، تک تور دي، داسې غرونه پکې دي. یا وغرابیب سود او تک تور دی، بس غرابیب معنی تک تور. نو خبره دا ده الله رب العزت فرمایي چې څنګه دا انسانان مختلف دي، دا څوک کافر دی، څوک مسلمان دی، څوک منافق دی، څوک څه دی، څوک څه دی. دکه شان چې دی الله رب العزت درته مثال ذکر کو چې څنګه دا کافر او مسلمان دا مختلف دی، یو شان نشي کېدی. نو دکه سي الله رب العزت فرمایي ګوره مړی او ژوندی یو شان نشي کېدی. نو چې مړی او ژوندی یو شان نه دی، تور او سپین یو شان نه دی، رڼا او تیاره یو شان نه ده، ګرمي او یخني یو شان نه ده، سوري او دوب چې دی دا یو شان نه دی. نو الله رب العزت فرمایي کافر او مسلمان هم یو شان نه دی. بیا چې بل مثال په الله رب العزت کوي ووره څنګه چې ګوره دا غرونه مختلف دي، رنګونه مختلف دي، دکه شان څنګه چې میوې مختلفې دي، رنګونه مختلف دي، دکه شان دا انسانان مختلف دي، مزاجونه مختلف دي، رنګونه مختلف دي. څوک یو والا دی، څوک بلې والا، څوک یو پسې روان، څوک بلې پسې روان، چاته خپله ټیک ښکاري، چاته بله هغه ټیک ښکاري، روانه لوبه. الله وایي الوانها وغرابیب سود. اوس الله وایي ومن الناس او ځینې د خلکو نه او بعضې د خلکو نه والدواب او د ګرځېدونکو نه. دواب خو دابه نه، هر هغه څیز چې په ځمکه باندې ګرځېدونکي ځناور دې واخله. ولنعام چارپایان هغه هم دغه شو دا کور کې چې کوم تړلی شي په موږي وغیره باندې. یا که داسې کې ومن الناس او د انسانانو نه د دې نه په دوه خو ګرځېدونکي انسانان صرف واخله. والدواب او د سودونکو نه کوم چې سودیږي کوم ځناور هغه ترې واخله.
والانعام او د چارپایانو نه کوم چې په څلور خو باندې ګرځي هغه ته واخله. الله وایي مختلف الوانه مختلف رنګونه لري. ګوره داسې مثالونه درته الله وایي زه وړاندې کوم چې په هغې هر علم والا پوهېږي، هر طبقې والا پوهېږي، هر انسان عام فهمه مثالونه دي، هر انسان هغې ته رسېدی شي. تدبر القرآن، انسان په قرآن کې سوچ تدبر کوي. الله رب العزت فرمایي دا ځینې مثالونه مې درته دومره آسان مخکې کړي دي، دومره مې درته آسان پیش کړي چې د هر انسان ذهن ورته رسي. نو الله وایي ومن الناس او بعضې د خلکو نه نو عام بندګان ترې واخله، انسانان و دواب سلودونکي ځناور ترې واخله، والانعام او چارپایان. الله وایي مختلف الوانه مختلف دي رنګونه لري. کذالک په دې باندې مختلف په دې باندې ځان له کتابونه لیکلي شوي دي چې اسلام کې د زناورو حقوق دا ځان له محفوظ دي. هر اسلام کې د ښځې حقوق نشته. موږ اسلام کې زناورو شته، نو ښځه خو بیا مقدس ذات دی، ځان له چې دی یو مقدس ځان له یو نوع ده، یو قسم دی، انسان دی. د انسان نه بغیر څنګه چې زما عزت محترم دی، زما عزت محفوظ دی، د سړي عزت محفوظ دی، لکه شان د زنانه عزت محفوظ دی، عصمت محفوظ دی، جان محفوظ دی، پردې محفوظ ده، بدن محفوظ دی. بله خبره ده چې ته عزت او احترام دې ته وې، انسانیت دې ته وې چې کمیس دې وباسه، پرتوګ دې وباسه، جامې دې وباسه، جامې ورله وشلوه. نو که دغه ترقي دغه انسانیت وي، نو دا خو خرونو خنزیرانو ډېر روان دي کړی و. دې ته 1400 سال بعد او 2000 کاله بعد او لکونو کاله بعد ضرورت نشته. دا خنزیرانو ډېر روان دي کړی. که دا ترقي چې چا نه جامې وباسي، که دا ترقي چې د یو زنانه د کور او ګودر نه معلوم، د دې خاوند او زوی نه معلوم، نو دا ترقي زناورو ډېر روان دي کړی ده. دا میلوم کړی ده، دا خنزیر هم کړی ده، د هغې هم ځای نه معلوم. نه دغه نه ده، دا ترقي نه ده. اسلام کې د هر څیز چې دی نو بیا د دې ته وګوره دې څیزونو باقاعده د پیغمبرانو سره مینه کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم قضای حاجت لپاره ووته، نو دوه طرف ته اشاره وکړله. هغه راغللې گویا چې دا ځمکه سیرې کوله. او صاحب د قصیده بردی وایي گویا چې د اونو سم قدمونه کړو، په داسې را روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاسه ګیر چاپېره داسې شو چې مکمل پټې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحرا کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نن هم هغه کاڼي پېژنم، د حدیث مفهوم بیانوم چې هغې به په ما باندې سلام. نو داسې نه ده. اوس خبره داسې ده، الله رب العزت نو موږ وایي چې د ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلي مبارکه وه. کله چې هغې تشریف وړه د دنیا نه، هغه یو څو ورځې توره اتوه شوه، صحابو خواله به راله سترګې نه به یې اوښکې تلې، اخره کې کوي ته ودانګل پرېوته، غوځان یې وورته مړه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلي مبارکه وه. کور به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل خاموشه به ولاړ و، چې کله به کور رسول الله صلی الله او چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم بار وته بیا ورپسې ډېره نو من الجبال نو الله رب العزت فرمایي دا نو داسې نه ده خبره مې ورته دې ګورې چې د هر چا حقوق دا محفوظ دي. مراتب یې دي، د ښځې خپل مرتبه ده، د سړي خپله مرتبه ده، د عالم خپله مرتبه ده، د عام بنده خپله مرتبه ده، د صحابي خپله مرتبه ده، د ولي خپله مرتبه ده، د پیغمبر خپله، دغه شان د زنانو خپله مرتبه ده. اوس داسې خو نه ده چې زنانه سړی کو، سړی ښځه کو. انما نو الله رب العزت فرمایي ومن الناس او د بعضې د خلکو نه والدواب او د زناورو نه والانعام او چارپایان نه مختلف الوانه. اکی به قرآن ته تم رانږدې شو، دې له تم رانږدې شو، قرآن ته نږدې کې نه لري کې مطلب مختلف الوانه مختلف دي رنګونه د هغې. کذالک هم دکه شان انما یقینا په خبره دا ده
یخشى الله چې یریږي د الله رب العزت نه من عباده د بندګانو ددنه العلماء علما دې یریږي نو علما عارفین بالله د الله رب العزت معرفت چې حاصل کړي هغه دې یریږي ډېر ښه مسعر بندانور بندګان دا ټول به طور خاص وي نو دې په پایدو باندې پوهېږي یوه بلکې دا به طور صفات د الله رب العزت چې کوم څیزونه یا د وحدانیت نښې دي په هغې باندې اخلي نو ځکه بله خبره دا ده علما نو الله رب العزت فرمایي چې یریږي د الله رب العزت نه من عبادي د بندگان د هغه نه العلماء علما اتخاص کړو هر عالم تیریږي ډېر نه هر عالم هم ډېر نه یریږي بعض علما دي هغه ډېر یریږي امر صالح مصری دا یو د مصر یو عالم دی هغه وی ان الخشيه لا تدرك بكثره الروايه وی دا خشیت او دا یره چې دنو دا په کثرت د روایاتو سره نه راځي چې یو کس 2000 روایات یادي 10000 یادي 10000 یادي به کثرت روایت په دې نه راځي وانما العلم الذي فرض الله عز وجل ويقينا علم چې دی هغه دی چې الله رب العزت فرض کړی او هغه څه شي ان یتبع چې دا غي تابعداري وکړي په انما هو الكتاب والسنه هغه کتاب او سنت دی وما جاء عن الصحابه ومن بعدهم عن ائمه المسلمين من ائمه المسلمين وی هغه د علم څه دی یو قران سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابهونو چې سره نقل دي ومن بعدهم من ائمه المسلمين او هغه چې بعد د دین د امامانو د مسلمانانو نه نو فهذا بذات چې نه درکو الا بالروايه دا نه مونږ کیږي مگر په روایت سره دا خدای د روایت سره حاصلېږي یو کس دې به خرولي جائز په علم به د سره عمل نه د زمانه باغی به وي د دین نه بدلی وي د زمانه غامیدی به وي هغه به چې په ډېر سیزونو باندې پوهېږي اکثر چې اگر چې ځینې سیزونه په غلطه پېښ کړي خو به پرې پوهېږي الله رب العزت دا مصري عالم وایي چې نه دا خشیت نه دی علم او خشیت دا ځان نه دی خشیت هغه دی چې دغه علم نه تو استنباط کی د دینه فائدہ را حاصله کی د الله ذات په او پیجنو یا او یری د الله نه نو بیا د خشیت ته ملو شو ورنه صرف پر کثرت د روایت سره ته د غیر نه ملاویږي چې ته د الله نه ویری دیو امام مالک رحمه الله فرمایي وی ز هغه کس عالم نه بلکې هغه د پتو هغه چې دا ویل ورته ګناه ده چې کوم عالم په خپل علم عمل نه کوي بیا امام سفیان ثوری رحمه الله فرمایل العلماء ثلاثه علماء په درې قسم دي عالم بالله یو هغه عالم دی چې د الله رب العزت معرفت یې حاصل کړي معرفت د الله په جنګلوي کړي او عالم بامر الله او ورسری په احکامات باندې د الله رب العزت کوي دا الله په جنګلوي حاصل کړي دا صفات حاصل کړي دي دا الله رب العزت صفات په جنګلي دي دا الله وحدانیت توحید تاغي نه پیژني او دک شان د الله چې کوم اوامر او نواهی کوم سيزونه چې دا کول لازمي دي او کوم سيزونه د دینه بچ کېدل لازمي دي وغیرہ په دین پوهه دي یو داسې عالم دی یو عالم بالله دویم نمبر چې دی عالم بالله ليس بعالم بامر الله یو عالم بالله دی معرفت د الله ورته حاصل دی خو د ضروری علوم ورته صرف حاصل دي دا غیر ما سوا علوم ورسره نشته بس دا کشان دی صرف ضروری سيزونه دي ورسره او بل وعالم بامر الله ليس بعالم بالله یو عالم دی په احکاماتو پوهېږي د اودس په مسایلو پوهېږي په مونځ پوهېږي په زکات پوهېږي په نکاح پوهېږي په طلاق پوهېږي څومره چې احکامات دي په هغې پوهېږي په کنز پوهېږي په قدورې پوهېږي په هدایې پوهېږي استنباط د مسایلو بولی شي خو د الله رب العزت معرفت ورته حاصل نه دی د الله رب العزت صفات یې نه دي پېژندلې د الله رب العزت
صفات نه دي پیژندل نو بیا پکې دې تقسیم کوي. امام سفیان ثوری رحمه الله غوي فالعالم بالله وبامر الله، بس هغه عالم چې دی د الله رب العزت نه د الله په ذات دغه صفات معلوم کړي دي او هغه ورته علم دي، او بل د الله رب العزت چې کوم حکمونه دي او نواهی په هغه پوهیږي، نو الذي دا هغه بنده دی یخشى الله تعالی چې دی د الله نه یریږي، بل ويعلم الحدود والفرائض، دته حدود معلوم دي چې وایي دې پورې د شریعت حد دي او دغه د شریعت حکم دي، دغه لازمي مسائل دي او اقوا د شریعت حکم نشته، نو دا کسته الله رب العزت نه پړو به حیثیت کیږي. او بیا وی والعالم بالله، او هغه عالم چې هغه عارف بالله دی، معرفت ورته حاصل دی، نو لیس بعالم بامر الله، او د الله په اوامر او په نواهی داسې نه پوهېږي څنګه چې عام علما پوهېږي. نو الذي دا هغه دی یخشى الله چې دی د الله نه یریږي، ولا يعلم الحدود والفرائض، دې په حدود او فرایضو داسې نه پوهېږي، ما درته وایي ضروري علوم نه خو نه پوهېږي. بیا وی ولا نو دا وی خدیم د الله نه یریږي، بل وی والعالم بامر الله ليس بعالم، او هغه چې عالم بامر الله د الله په نواهی او اوامر او په دې سيزونو پوهیږي، خو ليس بعالم بالله، د الله معرفت یې نه دی حاصل کړی، پیژندګلو یې نه دی حاصل کړی، د الله رب العزت طرف ته نزدېکت نه دی حاصل کړی، مخکې چې ساره میتوبونه کول اوس هم کوي، مخکې چې زنا کوله اوس هم کوي، مخکې چې دی غیبت کو اوس هم کوي، مخکې چې دی خلکو له پولې والې اوس هم کوي، مخکې حرام کول اوس هم کوي. نو دی وایي امام سفیان ثوری رحمه الله فرمایي وی الذي وی دا هغه بنده دی چې په اوامر او نواهی پوهېږي، یعلم الحدود والفرائض، په دې پوهېږي، خو عارف بالله نه دی، نو ولا یخشى الله، دی د الله نه نه یریږي، دا بنده بیا د الله رب العزت نه نه یریږي. او دې چې الله رب العزت کومه خبره کوي د دې آیات تفصیل نور هغه کې به بیا خپل خبره راشي چې کوم کس صرف علم کړي او مثال په تور ګنام دي کې دا به سي حسابي او کس چې علم کړي دي او دا هغه د باندې عمل دي دا به سم مرتبه یو غیره غزان دی یو بحث تیار روان دی. خو د دې آیات متعلق چې دا کم بنده یریږي نو په دې کې امام سفیان ثوری سے وایي چې دا غدري تفصیل عالم بالله او بامر الله، بیا عالم بالله او بیا عالم بالله ليس بعالم بامر الله. الله رب العزت فرمای انما یقینا به خبردار یخشى الله چې یریږي د الله رب العزت نه من عباده د بندگان د هغه نه العلماء، علما یریږي. نو د دې وجه شیخ الهند رحمه الله چې کله د جن نه آزاد شو اوس نو اوس چې کوم کس ماته استوي علوم زده کی او هغه علوم هغه صحیح استعمال نه کی، مخکې بشان راوي توبونه کوي، مخکې بشان جنگول کوي، نو شیخ الهند رحمه الله آزاد شه د جن نه او ټول جن کې مې وې دوه خبرې زده کړې. یو دا چې مسلمانان د خپل ترمنځي اختلافات ختم کی، نو دا خلک ورته داسې متوجه شو چې شیخ الهند سے بشان شخصیت د بډاوالي په دور کې په جیل کې څه زده کړه، نو دوه خبرې مې زده کړې، د مال تعجیل او عام جیل نو سم سخته سزاګانې وي. نو ورته وایي یو دا چې مسلمانان ترمنځ خپل اختلافات ختم کړي، دویم دا چې په هر حجره کې، په هر کور کې، په هر جومات کې د مدرسه قایمه کړي، د قرآن درس عام کړي. دا د شیخ الهند صاحب خبره. او حسین احمد مدنی رحمه الله فرمایل وی ما دوه خبرې زده کړې، وی یو دا چې مسلمانان حکمت د قرآن نه پیژني، قرآن د څه شي دپاره دی، غواړي زموږ نه څه مسلمان خو د نر زوی 10 روپۍ ورکړي وي ختم مې پلار پسې وکړه پلار مې وبخښلی شي. حکمت د قرآن نه پیژني چې قرآن کې چې راته ویلي دي چې دغه پلار دې وفات شو، د ده مال میراث شو، وراثت شو، د هر بنده پکې ډایرکټ حقوق لازم شو. حکمت یې نه پیژني چې دا قرآن دا بالادستي غواړي، حکمت نه پیژني د قرآن. او دویم نمبر خبره دا چې مسلمان قوم د جهاد پرېښودل، ځکه دا مسلمان دا په زوال باندې روان دی، د عروج هغه وخت یې لاړ او په زوال روان دی.
الله دې معافي وکړي. ان الله یقینا الله رب العزت عزیز غالب دی غفور بخنه کوونکی. ان الذين یقینا ها کسان یتلون چې لولي کتاب الله بشارت اوس مسلمانانو ته دی بل الله کتاب لولي کنه چې مسلمانی چې مسلمانی دی خو به لولي کنه دا مسلمانان لولي. ان الذين یقینا ها کسان یتلون چې لولي کتاب الله کتاب د الله واقاموا الصلاه او اهتمام کوي د مانځه اهتمام کوي د مانځه د مونږ خیال ساتي. نو ستمون ځان ته لږ سوچ وکړو چې موږ د مونږ څونه خیال ساتو موږ د مونږ څومره خیال ساتو ځان ته به لږ سوچ وکړو اول مونږ موږ کوم څونه پاپا باندې سره. ما تاسو ته ویلو د عبدالله بن مسعود صاحب روایت هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ له ستنې د هدایت ښولې وې لارې د هدایت یې راته ښولې وې او رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ په د جمع په منځونو باندې قائم ساتلي او موږ ته دغه لار ښودلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې د کوم کس منافقت نه و راښکاره شوي د کوم کس منافقت نه و راښکاره شوي هغه هم د سهار د ماسخوتن لمونځ نه قضا کوي یعنې دا ګران لمونځونه دا به نه قضا کوي. نن چې ځان ته مسلمان وایي اعلی ډګري ورته حاصلوي زه سید یم زه پښتون یم زه پلانکي یم او زما د پاسه خو بله ډګري نه ښه چې ډېر بزرګ انسان یم زما په شانسبر خو په دې کلي کې نشته نو هغه د سره مونځ نه کوي هېڅ هم نه کوي. بیا چې موږ مونځونه کوو نو هغې کې اکثر لومبنۍ طریقه غلطه بیا الفاظ غلط بیا د مونځ راته پته وي چې کوم ځای کې زما مونځ مات شي او کوم ځای کې نه دی مات دا راته پته نه او موږ رس کړه زه له دې څیز نه لرې تښتو دا راته ناشنا دا اسلام ښکاري. نو اوسه پورې خو د مونځ نه لرې تښتېدو او اوس چې څومره موږ په دې څیز باندې یعنې دې طرف ته توجه نه کوو جو عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے طاعت رسول میں ایمان کی بقا. علامہ صاحب وایي چې عمل دې د پیغمبر خلاف شو بس دا کفر دی کنه ہے طاعت رسول میں ایمان کی بقا. چې دغه کیسه د کمزوري شو نو هر عمل کې کمزوري را روانه ده. نو اوسه پورې په منځونو کې کمزوري کوله اوس ته وګوره چې مونږ کله دغه څیز ته خیال ونه کړو ته په خدای یقین وکړه اوس کنجر او پلیت راپاسي د مسلمانانو په معاشره کې مسلمانان ورته ګیر چاپېره ولاړ چې ته ورته لږه دا ګډوډ څیزونه ما په وادونو کې مه ګډوې خلک ته ورته چې هلکه مې ډنګوه نه دې سره خو سور راځي نو هغه سور ته اوس وګوره د نر زوی مانځه ته ودرېدو نیت یې وترته دا ډک دي دا خلک کم طرف ته روان دي دا د مسلمانانو معاشره دا ګیر چاپېر ورته مسلمانان ولاړ دي نیت تړي بیا په قیام کې ګډېږي بیا په رکوع کې ګډېږي بیا په سجده کې ګډېږي بیا سلام اړوي په دعا کې ګډېږي ګیر چاپېره پرته پرواګان ولاړ مسلمانان او چې کوم دي دې هم ځان مسلمان حسابوي نو دا ده خو بعینه په هر حساب سره د کفر نه وتې د اهانت د عبادت چې دی دا کفر دی او بیا د مونځ په شان دا هم عبادت تاسو خیال وکړئ مسلمانان دې سطحې ته ورسېدل بیا هغه ویډیوګانې په سوشل میډیا ورکوي چې کارنامه مې ډېره لویه کړې ده مونځ پسې مې خندا کړې ده د مسلمانانو په ځای کې مې کړې ده او زه مسلمان یم دا زمونږ کشران مونږ دغې طرف ته روان دي خیره ولې مونږ د سر اسلام غم نشته که هغه پرچ مات کړه که نه نو سټ ورته و چې دا خو ما بله سټ روړی هغه یوه پیاله ماته کړه مونږ سره یې غم شته خو که هغه چېرته فرض مونځ ونه کړه که نه کې دا کشر د خیر د پوی بشي دا ټول داسي بیا ورو پوی شي کم چې په وخت نه پوی شي وسم نه پوی کم دی پوی ورشه پوی بشي هغې کې خدا نه وی که دلته ستا ځمکې بل چا پسې ولیکله ګوته یې ولګولې پوی بشي خیر د کشر دی هغې کې دا نه وی که د کورې کالي راواغېشته چالې ورکړه لارې ته یې ګزار کړه هغې کې دا نه وی کشر د پوی بشي دا کشر صرف د اسلام د لارې چې پوی بشي یا کشران چې دي وایي موږ خو دا چې د کوم ولې ته مسلمان نه یې ته کافر تا له به بل څوک په دې دین باندې پوهېږي هر مسلمان د دین نه لرې تښتي نو بیا خو چې هر شاخ پہ الو بیٹا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا زاغان کېناستل په سر د سر وي توتیان لاندې چې د ځان ویرونه کوي رزیلان پاسي عبدالعظیمه په شریفانو اعتراضونه کوي دا خو رزیل پاسي ارزان د زمانې پاسي هغه بیا وایي دا چل دی
مونږ پسې الله معافي وکړي مونږ پسې په رکوع کې ګډېدل په قیام کې ګډېدل په سجده کې ګډېدل او ښځه پې طلاقه په هره مذهب باندې او زه خو یم که چېرته یهودو او نصارا وي او د هغې سره که محکمات وي په هغې کې به هم دا وي چې اهانت د هغې د مذهب هم چې دی په دې زمان کې د هغې چې کوم ځان یې ختم کړی هغې به هم وایي چې زمونږ د مذهب وځي بیا د مسلمانان جو ګیر چاپېره ورته ولاړ دي ښې ډنګه وی زور ورکړې واده کې اوس پورې نه ورپسې لږ نور هم زور ورکړي چې ښه تربیت خلک غواړي مونږ عجیبه موبایل لاس کې ورکوي ماشوم په ګانه غلي کېږي دا ماشوم په ګانه غلي کېږي په تلاوت ولې نه غلي کېږي الله دې معافي وکړي دا زمونږ تربیت دی چې اوس دغه ته هم څه ووایه که نه نو خلکو ډېر اسان مثال لیکي اوس چې دغه ته څه ووایه چې بهی دا کار یې غلط کړي دا مولیان جذباتیان دي وته مسلمان یې که کافر یې ته قرآن ته کښېنه خدای ته مخکه قبلې ته مخکه خدای ته ووایه چې دا زړه مې پرې مطمئن کړه بیا به درته پته ولګي اسلام لږ وګوره ځکه خو الله وایي انما یخشى الله من عباده العلماء ته په دغه څیز ځان پوهیه نه پته ورته نشته کړه موږ کوم طرف ته روان یو سرا و دا د راروانې فاطمه فرانس کې دا چالو شو ډنمارک کې دا چالو شو و دا خو د دې ځای هغه مسلمان دی دا خو د دې ځای هغه دی ګیر چاپېره ولاړ هم دی بیا پیسې زمونږ دا ماحول چې دی چې پیسې په واده کې ونه لولي مېلس راولي بیا چې بده خبره ده په جومات کې چې پیسې ورنه کړي بده خبره په هغې ورته ځان شرمېدلې نه ښکاري چې د 10 روپونه په ټول عمر کې زیاته نه شوه په هغې ورته ځان صرف په هلته په ډمتوب کې چې 100 لکه پته نه لګي کوم ځایونو پورې بعضې خلک لړ شي په پیسو کې پټوي هغه ذات چې هغه په جامه کې پټول پکار دی په پیسو کې پټوي واقاموا الصلاة الله رب العزت وایي چې اهتمام کوي د مانځه وانفقوا ونفقه ورکوي سرا وعلانیت وانفقوا ونفقه ورکوي مما د هغه نه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته سرا وعلانیتا نو په آخره زمانه کې به ګناه ده لارې په منځ باندې کېږي څوک ورته دا نشي ویلی چې ته دا ګناه کوې دا اوس داسې وخت راغلی سرا وعلانیتا پټ او ښکاره یرجونا نو دلته چې دی دا دې ته خبر به معنی انشا ویلی شي خبر به معنی ده انشا به معنی انشا یرجونا امید دې ولري دوی تجارتا د داسې تجارت دی چې کومه ګټه کوي د مونځ خیال ساتي اهتمام یې کوي مونځ نه قضا کوي نو دې تمه وساتي د داسې تجارت لن تبورا چې تاواني نه دی دغه تجارت تاواني نه دی نن خو مسلمان په بستره کې پروت دی ته ورته وایي راځه مونځ وکړه نه ډیوټۍ له خو په ټیم ځي هغې کې خو د څه قضایي نه راځي زمیندارۍ له خو په ټیم ځي اوبخور چې کله کې ټوله شپه ورته ویښي د یو پېشمني دپاره ټوله شپه ویښه تېرې دا راځي بیا سالي الله دې معافي وکړي ته دلته چې کوم ناست دي د دې نه زیات په بیټه کې یو میاشت ته ناست دی دا زموږ ایمان دی دغه طرف ته بیا ځي بیا په مانځه کې نه ګډېږي بیا کېدای شي بله پېره په بیت الله شریف کې ګډېږي الله هم دې وساتي یوفیهم ځکه هغه ته د مونځ اهمیت څه نشته ذهن کې هغه وایي چې زما پلار نه دی کړی زما نیکه نه دی کړی دا یو کالم راغلو د انګریزانو د ملک نه وغیره ته چا لیکلي یو زنانه بیا اسلام راوړي اوږده کیسه وه خو لومبنې هغه د خپل کور نه چې پالتو کاغذونه درکول بیا یې وروسته ایمان وړه خبره په خپله کوي خو چې کله یې پالتو کاغذونه درکول د کور نه نو په تاخت کې یو قرآن ناست و هغې هم ډسبین ته ویشتو وی دا مې ولې نو خاوند ورته راغی دا یې ولې خو یې ما وی چې هسې پالتو څه کاغذونه پراته دي کتاب پروت دی ټول عمر والله تا ګوتې نه وړې بیا یې وروسته کالم یې وګوت شي بیا یې وروسته څنګه اسلام وړې بلا اوږده خبره ده خو یې ما وی چې ټول عمر والله تا ګوتې نه دي وړې نو دا داسې پالتي یو څیز پروت دی ما ځکه ډسبین ته ویشتو کور مې سبا کوه هغه مې پکې ویشتو دا د مسلمانانو دی لیوفیهم اجورهم د پاره دی چې اجر ورکو دیو ته ویزیدهم او زیات کو دی لرا من فضله د فضل د الله نه زیات کی دی لرا فضل د الله نه انه یقینا د الله تعالی غفور بهنه کوونکی شکور کته دان د عمل دی چې تک عملو کې الله قدر کوي مسلمانه
ترا پاسا الله رب العزت بدل عزت درکې رزق بدل فراخه کی کوشش وکړه خپل آینده نسل چې هغه د دې جوګه وګرځو هغه داسې تربیت ورکا ته ګوره چې الله رب العزت په کور باندې رحمتونه راوړي کنه الله یې توفیق راکړي نو شکور دا د الله صفت ته ها دا د بنده لپاره شکریا کله چې د الله متعلق راشي نو بیا به قدردان د عمل دی یا جزاء او بدله ورکوونکي د عمل والذین ها کسان اوحینا الیک چې مونږ وحی کړی دا هغه چې مونږ وحی کوو تا ته هغه چې وحی کوو مونږ ته من الکتاب د کتاب نه هو الحق دا حق مصدقا تصدیق کوونکي دی ما دا هغه څه بین یدیه چړوان دي د دین دي ان الله یقینا الله رب العزت بعباده بخل بندگان باندې خبیر خبردار دی بصیر بدون کې دی علم ترى آیات نګوري ان الله یقینا الله رب العزت انزل نازلوي من السماء الى اسمان ما قبولرا فاخرجنا نمغ روباسو به پدیسا ثمرات مختلفا الوانها میوه مختلفی چې رنگونه میوه مختلفی دي رنگونه د هغه چې مختلف دي رنگونه د هغه ومن الجبال جدد بيض او د غرو بعد د غرونو نه چې ټوکړي بيض سپین دي یا تک سپین بعد د غرونو چې تک سپین دي وحمر مختلف وحمر او سردي مختلف الوانها چې مختلف دي رنگونه د هغه وغرابي بسود او تک تور دي ومن الناس وبعد د خلقنا والدواب او د چار بیانونه یا پسولیدون کو زناورنا والانعام و د چار بیانونه مختلف چې مختلف دي الوانه رنگونه د هغه کذالک هم دکشان انما یقینا په خبره دادا یخشى الله چې یریږي د الله نه من عباده د بندګانو د الله نه العلماء ان الله یقینا الله رب العزت عزیز غالب دی غفور بهانه کوونکی دی ان الذين یقینا ها کسان یتلون چلولی کتاب الله کتاب د الله رب العزت چې قران دی واقاموا الصلاه او قائموي منذرا وانفقون بکور کوي مما ده غنا رزقناهم چې موږ ورکړي دیوتا سرا وعلانیه پټو ښکارا یرجونا امید دی ولري تجارتن د داسې تجارت لن تبورا چې نه له هلاکیدونکي یا تاوانی بنکړي دی لاره لیوفیهم پورا به د پاره دی چې پورا ورکړي شي دوی ته اجرونه د دوی او زیات شي لاره من فضل د فضل الله نه یقینا دغه الله تعالی بخنه کوونکی او قدردان د عمل دی والذي هغه سو اوحینا الیک چې موږ یې وایي کوو ته من الكتاب د کتاب نه هو الحق دا حق دی مصدقا دا تصدیق کوونکی دی لما دا هغه سو بین یدیه چړوان دي د دین دی روان دي چې کوم شریعتونه کوم کتابونه دي ان الله یقینا الله رب العزت بعباده ببندگان خپل باندې خبیر خبردار دی بصیر لیدون کې دی الله رب العزت استقامت را نصیب